دې آیت مبارکه کې هجرت کولو ته ترغیب ورکولی کیږي. نو فرمای ومن او هغه څوک یهاجر چې دې هجرت کوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې. هجرت کول د فتح مکی نه مخکې دا فرض و. فتح مکی سره هجرت چې دی د هغې فرضیت ختم شو او هجرت چې دی دا وسوم یو داسې علاقه چې پای کې په دین باندې عمل کول ګران وي او پای کې د ایمان خطرې یا د جان خطرې یا پای کې سړی پوره په دین باندې عمل نشي کولی او بل داسې ځای چې په هغې کې په دین باندې عمل کول پای کې سهولت وي، داسې هجرت کول وسوم هغه درست دی او باعث د ثواب دی. دا شانتې د الله تعالی په لار کې جهاد کول دا هم هجرت دی، حج له تلل دا هم هجرت دی او یا د علم په طلب کې وتل یا د حلال رزق د پاره وتل دا هم په هجرت کې راځي. نو فرمایي چې څوک چې ووتلو د الله په لار کې یجد بیا به مومي فی الارض په ځمکه کې مراغمن ځایونه د اوسېدلو کثیرا ډېر